صلات تسبیح په باره کې ډیر کسان تپوس کوي دا ډیر قیمتي منځ دی نو په اخره عشره کې هره شپه کوئ هره شپه نبی علیہ السلام خپل تره ته ورکړی و په وظیفه کې وی الله به دې مخکني او وروستني او غټ او لوی او پټ او ښکاره ټول ګناهونه به دې وی الله معاف نبی علیہ السلام ورته ښودلی و نو صلات تسبیح دا زنانه ورته اوږد منځ وایي او نوم صلات تسبیح دی نو دام په اخره عشره کې هر شپه کوئ که لیلة القدر او تا پکې دغه منځ کړی دا یاد ساتئ ما پې تجربه کړې ده چې چاته څه مشکل وي که نه او دې صلات تسبیح وکړي بیا دعا وغواړي که دا مشکل حل نشه که نه او د ونه لیدل نو زه به جرم ورکړم هر شپه صلات تسبیح کوئ ماسخوتن ودرېږئ وایي که دا لیلة القدر یو زما پکې صلات تسبیح راشي او د هغې اسانه طریقه دا ده خلک اکثر طریقه باندې لږ ورته مشکلات اسانه طریقه یې دا ده چې د څلورو رکاتو نفلو نیت په وته که صلات تسبیح وایي څلور رکاته صلات تسبیح مون ادا کوم په دې حاضر وخت الله اکبر څلورو رکاتو نیت دې وتړو چې څلور رکاتو نیت دې وتړو نو سبحانک اللهم وبحمدک دا به شروع کې که نه چې ولا اله غیرک ووایي نو 15 پیری به ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پاپا لو پسې نه ځي لا حول ولا قوة الا بالله دا به پکې نه وي 15 پیری به ووایي بیا به وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا به الحمد ووایي بیا به صورت ووایي چې قرات مکمل کې نو رکوع ته به لا نه ځي دغه ټیم کې به 10 پیری ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 پیری دي چې رکوع له ورللې سبحان ربي العظیم دي 3 پیری وي نو بیا روچتېږه لامو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په رکوع کې دې 10 پیری وي چې سمع الله لمن حمده دې ووي نو بیا 10 پیری ووایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به کته سجدې له لاړ شي چې 3 پیری سبحان ربي الاعلی ووایي بیا 10 پیری ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اولی سجدې نه راپاڅېدلې منځ کې کېناستلې 2 سجدو منځ کې جلسه کوي په دغې کې به هم 10 پیری ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې بلې سجدې له لاړ شي 3 پیری سبحان ربي الاعلی ووایي بیا به 10 پیری ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا په یو رکعت کې 100 پیری شول 75 د ولا اله غیرک نه دې وروستو 15 پیری ویلو په قرات پسې 10 په رکوع کې 10 سمع الله لمن حمده پسې 10 په اوله سجده کې 10 په منځ کې جلسه کې 10 په دویمه سجده کې 10 75 پیری به دا راځي په یو رکعت کې اوس چې دویم رکعت ته ودرېدې هلته خو سبحان نشته دا خو په اول رکعت کې وه نو ډایرکټ به وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری بیا به بسم الله وایي الحمد به شروع کړي چې قرات ختم کې بیا 10 پیری بیا د قزور ترتیب چې 2 رکعاته پوره کې په قاعده کې نو په قاعده کې ګورې دا نشته دی ښه 2 رکعاتو باندې چې سړی کومه لنډه قاعده چې د هغې نه 3 رکعات ته ودرېدې نو بیا خو هم سبحانه نشته نو بیا به ډایرکټ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو د رکعت په شروع کې 15 پیری دی او بیا 10 پیری دی نو دا 75 پیری په یو رکعت کې رالل نو دې ته صلات تسبیح وایي په دې الله ټول ګناهونه معاف کوي او دې باندې مشرانو تجربه کړې د ډېر خیرونه او برکات دي نو چې دا رانه پوت نشي اخره عشره کې او مې زنانه کو او مې نارینه